بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد منیری د پشمنی د دې خصوصي خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص پرزونه وړاندې کوم. تمه لرم چې دا د روژې مبارکه میاشت به ستاسو ډېره ښه روانه وي، روژې به ستاسو روانې وي، عبادتونه به کوئ. او قدرمنو کتونکو، زموږ هم د خیبر ټي وي دا کوشش وي چې خپلو قدرمندو کتونکو ته د رمضان المبارک د اهمیت او د روژې په اهمیت باندې موږ تاسو ته معلومات درکړو. نو قدرمنو کتونکو، مفتی عزیز رحمان صاحب ته موږ یو ځل بیا بلنه ورکړې ده. راغلی زموږ سره سټوډیو کې ناست دی. مفتی صاحب، تاسو ته په خیر راغلی یم. په خیر راغلی. مفتی صاحب، تیر پروګرام خو ماشاءالله زموږ کتونکو ډېر موږ ته د هغې فیډبیک هم راکړو او کومې مسلې چې تاسو څېړلې وې، کوم معلومات چې تاسو ورکړو، نو هغې زموږ قدرمندو کتونکو ډېر زیات خوښ کړي دي. او نن ما که د پروګرام شروع کې لږ تاسو مجموعي طور د روژې په اهمیت باندې تاسو رڼا واچوئ چې د رمضان مبارک اهمیت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ قرآن پاک کی فرمائی و شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان. د رمضان میاشت هغه میاشت ته چې په هغې کې الله پاک قرآن پاک نازل کړی. جی جی. اول خبره خدا چې قرآن پاک دا د ټولو کتابونو مهیمن دی. الله پاک هغه ته مهیمن نوم ورکړی. مهیمن مطلب دا دی چې تورات، زبور، انجیل یا چې کوم نور صحیفې الله پاک نازلې کړې وې، هغه صحیفو کتابونو کې الله پاک چې سم ویلي دي، قرآن پاک د هغې تصدیق کوي. یعنی قرآن پاک د هغه ټولو آسمانی کتابونو مجموعه ده. او قرآن پاک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک نازل که او د قرآن پاک دا نزول د رمضان مبارک په میاشت کې و. الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم، چې کوم سړی دا میاشت عمومي یعنی د میاشتې کې ژوندی دی، عاقل دی، بالغ دی، مسلمان دی، تندرست دی، نو هغه د روژه وساتي. دا روژه د ولې وساتي؟ د هغې الله پاک بل آیات کې یو حکمت بیان کړی دی. خدای پاک وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، په تاسو باندې ما روژه فرض کړې ده لکه څنګه چې ما په تیرو امتونو باندې روژه فرض کړې وه. تیرو امتونو باندې روژه مختلف طور سره فرض وه. لکه یونان کې دا د خوند خبره وه چې روژه به صرف زنانه وساتله، دا صرف زنانه و فرض وه او په سړو باندې نه وه فرض. ځینې امتونه لکه هندو ته چې مونږ لاړ شو، هندو اگر چې مذهب نه دی، دا یو کلچر دی، هغه کې دی چې کوم برهمن ځان ته وایي صرف هغه روژې ساتي، عام خلکو دپاره روژه نشته. بیا په هندو مذهب کې، په بودھ مذهب کې بعضې څیزونه داسې دي چې لکه صرف هغه شي باندې روژه ماتیږي چې کوم په اور باندې پوخ دی، چې کوم اور نه دی ټچ کړی نو هغه باندې روژه نه ماتیږي. بیا د لکه عیسایان هم روژه ساتي، خو د عیسایانو روژه ما خیال ده چې فروری کې هغې روژه ساتي او 40 دن پورې ده. بیا داسې لکه امتونه تیر شوي دي چې هغې به کله توبه استغفار د خپلو ګناهونو معافي غوښته نو هغې به روژه ساتله. لکه روژه دا به د یو ندامت دغه کېده، یو اظهار کېده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله پاک روژه فرض کړه. بیا خدای پاک حکمت بیانوي چې تاسو روژه وساتئ. د دې حکمت څه دی؟ د دې حکمت دی لعلکم تتقون، چې تاسو به د تقوا حد ته ورسئ، تاسو به متقیان شئ. تقوا څه ته وایي؟ تقوا وایي هغه احساس ته چې هغه احساس تا آماده کوي یو ښه کار باندې او تا منې کوي د یو بد کار نه. لکه مثلا یو کس دی چې هغه کله والد صاحب په کور کې نو دا لمونځ هم کوي، اودس هم کوي، تلاوت هم کوي، هر څه، خو پښتو نقل دی چې ابا په کور نشته او ادې نه، وایي ابا په کور نشته ادې نه ډور نشته. نو بیا چې پلار په کور نه دی لمونځ نه کوي، نو دې ته تقوا نه وایي. تقوا هغه احساس دی چې هغه ته آماده کي د ښه کار کولو طرف ته او تا منع کي د غلط کار نه، چې په خپله کې د چا وینا ته ضرورت نه وي، او صرف الله رضا دپاره کې د چا زور نشته، قانون یاره نشته، د پولیس یاره نشته، د مشر یاره نشته، بلکې تا نیچر فطرت داسې جوړ دی چې دغه کار طرف ته په خپله باندې روان. دې ته وایي متقي، دې ته وایي تقوا. دا تقوا د روژې سره څه تعلق دی؟
د دې تعلق دا دی چې بعضې څیزونه داسې دي چې الله پاک موږ ته ویلي دي چې دا وکئ، او بعضې داسې دي چې هغه وایي چې دا مه کوئ. چې وکئ او مه کوئ دا چې کوم ته امر او نهي وایي دې ته په شریعت کې وایي مقاصد الشریعه، یعنی د شریعت مقصد څه دی، شریعت ولې ماته وایي چې دا وکړه او دا مه وکړه. هغه تفصیل کې زه تګ نه غواړم، به انشاءالله چې بل پروګرام کې نو بیا مقاصد الشریعه نه خبره شروع کو. خو د روژې د تقوا سره تعلق دا دی چې یو حلال شی، یو جایز شی، ستا خپل مملوک شی هغه تا ته مخکې پروت دی، حق حلال خوراک دی، په خپله دې ګټلی دی، خو د الله حکم دی چې مه خوره. نو ته په ځان دوره کنټرول کوې چې ته هغه شی نه خورې، او ماښام ته سړی ورته سترګې غړي خو شی اخلي نه، او نه شی سړی خوري، ولې چې د الله حکم دی چې مه خوره. بیا چې کله د الله حکم وشو چې خوره، نو په هغه ټیم کې بیا یو منټ تاخیر هم مونږ نه کوو، او فورا لکه سړی چې ډېر زیات هغه شي ته محتاج او ضرورتمند دي، نو بیا مونږ فورا روژه ماتوو. بیا مونږ دا خوراک کوو، بیا د الله پاک حکم راشي چې مه خوره، سټاپ، سهار ټیم شو، صبح صادق دی، نو بیا مونږ وایو چې یس نه خورم، دا دی یا الله ستا حکم دی، تا وایي چې خوره زه خورم، تا وایي چې مه خوره زه نه خورم. نو چې کله یو میاشت سړی مسلسل دا یو پریکټس وکړي نو د هغه تربیت وشي. نو که تا سوچ کړی د رمضان مبارک نه پس ته د شوال په میاشته کې مونږ لا ډېر ښه یو، لږ جماعتونو کې رش وي، لږ مطلب د لمونځ او داس، بیا دنیا کارونه او د شیطان حملې دا مونږ باندې شروع شي، بیا آهسته آهسته بیا هغه دوری مونږ اختیار کو. که چېرته د رمضان میاشتې کې روژې نه وی نو انسان به آهسته آهسته دغسې غافل کېده او هر کال به د الله نه دی لرې تلو د وخت سره سره، او داسې وخت به راغلی و چې مسلمان به صرف برای نام مسلمان و، د الله سره به تعلق نه و. نو یو کال په سړي باندې چې تیر شي د هغه نه پس ته دا یو ریفریشمنټ دی، سړی ریفریش شي او سړی بیا تازه شي او د الله پاک سره یو تعلق، یو نزدېکت پیدا شي، هغه د تقوا یو پریکټس انسان ته راشي. ځکه الله پاک فرمایي چې تاسو روژې ساتئ، ولې چې د روژې اثر به دا یي چې تا کې به تقوا پیدا شي او ته به په خپله باندې یو ښه سړی جوړ شي، د چا یارې نه به ته ښه سړیتوب نه کوې. مفتی صاحب مطلب دا دی چې یو سړی بیمار دی، هغه ته د بلډ ضرورت دی او هغه د یو کس سره ګروپ برابریږي او د ده روژه ده، نو دی د روژې حالت کې بلډ ورکولی شي؟ دا صرف لکه بلډ ورکولو ول خو ډېر نادر چانسونه یې، اکثر مونږ دا یي چې د ورځې په ټایم کې لکه ټیسټ لپاره مونږ نه بلډ اخلي که نه، نو هغه یو سرنج کې بلډ اخلي. نو دې کې به تاسو ته زه یعنې هغه اصول چې کوم دي دا دي چې روژه په هغه شي باندې ماتېږي چې هغه جسم ته نه، چې هغه معدې ته دننه لاړ شي، او معدې ته دننه د معدې چې کومې لارې دي درې، یو خوله ده، یو پوزه ده، او یو د غټ او د سمت چې کوم لاره ده، دا درې لارې دا د معدې لارې دي. دغو درې لارو باندې چې کوم شی هغه ننوځي او معدې ته ورسي دې باندې روژه ماتېږي. بل طرف ته چې کوم شی د جسم نه بهر وځي نو هغې باندې روژه نه ماتېږي، لکه وینه درنه ووته، سړی زخمي شو، توکې سړی واچي، پوزه سړی سڼ کړي، یا سړی وړو د سمات ته غټ او د سمات ته کښېني، دې سره روژې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي، دې سره روژه نه ماتېږي. لکه روژه هغه شي سره ماتېږي چې هغه معدې ته اندر لاړ شي. نو دا سړی چې کله وینه ورکوي نو وینه ورکولو سره که پوره ډریپ وینه ورکوي او که ټیسټ لپاره ورکوي، یا اکثر خلک لکه د شوګر ټیسټ چې کوي نو هغه دپاره وینه وځي، نو دې سره په روژې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي او روژه یې صحیح ده. ډېره مننه مفتی صاحب. قدرمند کتونکو هم د باری تعالی زموږ سره تیار دی، هم راځئ چې وګورو او بیا راځو د مفتی صاحب نه به نور معلومات ترلاسه کوو. کتونکو هم تاسو وکتلو زموږ سره ناست مفتی عزیز الرحمن صاحب او طرف ته بیا مفتی صاحب دا راته ووایي چې کورونو کې په دې رمضان کې مطلب مازدیګري کې زنانه لګي، څوک پکوړې جوړوي، څوک سالن جوړوي، نو کدی مطلب مالګه یا سالن سکیږي نه، نو د دې څه حکم دی چې څه به کوي دی؟
چې روزه په حالت کې هر هغه شی چې هغه صرف د سکلو تر حد پورې دی هغه سره روزه نه ماتېږي. او سکل څه ته وایي؟ سکل لکه مونږ یعنی مروت و زبان چې مونږ بونی ورته وایو چې د اول سالن کله دا غوښه بالکل نرمه وي او دا بونی دا ډېر مزیدار سالن وي. بیا دغه ټایم چې کله سالن ته وچکې نو هغه یو دوه ګولې سړی وکړي ډېر خوند وکړي. خو هسې نه چې موږ خویندې میندې هغه د روزې په میاشت چې بونی چې خپل سالن وباسي او بیا وچکي. د چکلو مطلب دا ده چې معمولی غوندې لکه یو شی وکړي او په ژبه باندې او هغې نه پس ته بیا توکې دا نه چې لکه هغه ته بیا تیر کړې ویې خورې هغه نه پس ته یې توکې نو هغه ته لکه یعنی تریخ یا مالګه یا مرچ یا وغیره یا ځینې خوراکونه داسي چې هغه کې لازم یعنی ټیسټ کتل غواړي لکه مېلمانه دي دعوت یې کړی دی اوس که خدا نخواسته مالګه زیاته وي یا هیره شوه چې ما پکې مالګه اچولې وه که نه مې واچولې نو هغه دپاره بیا خو ټیسټ تر ټیسټ کولو پورې چې صرف چک هسې نه چې وخورې بیا تیر کړي شی به وګورې نو بس هغه نه پس ته به یې توکې او تیری به یې نه ډېره مننه مفتي صاحب. روژه نه خرابېږي. قدرمنو کتونکو وخت شوی دی د یو بریک د میله ځو چېرته ځای مو ډېر زر واپس راځو ستاسو سره بیا میلاویږو. زه قدرمنده کتونکو یو ځل بیا هر کله به ما د وړاندې شان د مینه وروستو تاسو ګورئ د پشمني خصوصي خپرونه مفتی عزیز الرحمن صاحب زموږ سره ناست دی او د هغوی خوږې خوږې خبرې معلوماتي خبرې دي تاسو به معلومات اخلئ. مفتی صاحب زما بل سوال دا دی چې وینه چې مطلب اوس یو ځای کټ شو که نه او هغه وینه دغه شوله د دې سره تاسو متاثره کیږي یا کنه سره تعلق نشته سره؟ نه وینه چې کوم لکه جسم کې زخم چرته هم جوړ شي نو هغې سره چې هر څومره وینه ووځي هغې سره روژه نه خرابېږي. خو چې کوم خطرناک زخم دی دا دی چې غاښ نه وینه راله یا فرض کوه ژبې باندې چک ولګاوه یا خولې نه وینه راله. اکثر خلک دا یي چې کله روژه وي نو هغې وری چې کومې دي یا غاښونه چې کله خوله لکه وچې د هغې نه وینه راځي یا شونډه چې کوم دی هغه وچاودله د هغې نه وینه راځي. نو هغه کې احتیاط دا پکار دی چې خیال به دا کوي چې وینه اندر نشي لاړه بلکې وینه به وتوکې او خولې باندې به کولي وکړي خوله به صفا کړي. نو هر څومره وینه چې غاښ نه راځي یا ژبه نه راځي یا د وری نه راځي نو هغې کې احتیاط صرف دغه دی چې هغه وینه به تیری نه بلکې هغه به توکې او خوله به پسې ومینځي. مفتي صاحب تېرو پروګرامونو کې موږ ذکر کړی د پشمني حوالې سره او یو ځل بیا ذکر کوو کېدای شي تېر پروګرام زموږ ډېرو کتونکو نه یې کتلی. پشمني د بندېدو حوالې سره مطلب دا دی چې بعض خلک دا چې اذان روان دی اذان شروع دی او دی خوراک کوي یا چای څکي یا اوبه څکي ځان ته یو ګیلاس تیار کړي ښودلی چې بانک شروع شي زه به اوبه څکمه نو د دې حوالې سره څه حکم دی چې مطلب اذان شي نو بندوی به که نه اوبه څکلی شي؟ پرون ما دا گزارش کړی و چې ګوره اذان اورېدل یا اذان پورې خوراک کول دا مسله نشته. یعنې دا نه دی چې لکه اذان واورې اوس مولانا صاحب دی چې هغه لیټ پاسېدو او هغه د لمرختو نه یو نیمه ګنټه یا 10 منټه اول اذان کوي نو هغه ټیم پورې خوراک نشي کېدی. د پشمني چې کوم د بندېدو وخت یې د سپېده چاودو نه اول دی مونږ پښتو کې ورته سپېدې وایو. اوس پکار دا دی چې هر سړی د سپېدو چاودو وخت معلوم کړي او د سپېدو چاودو نه یو 15 منټه اول خپل خوراک څکاک هر څه بند کړي. که یو سړی خوراک کوي او په ده باندې د سحر اذان شروع شو نو دې مطلب دا دی چې د دې ورځې روژه نه وشوه د دې روژې به دی قضا راوړي. او وجه دا ده چې د سحر اذان هله کېږي چې کله سپېدې اوچوي ولې چې د سحر اذان د ورځې اولنی اذان دی او د سحر اذان چې کله ورځ داخله شي شپه ختمه شي هله د سحر اذان کېږي. نو د سحر اذان د سحر د لمانځه دپاره روژه بندېدو دپاره نه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 اذانونه به یو به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کاو بل به ابن ام مکتوم اذان کاو.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ویلي و چې بلال کله اذان کوي نو تاسو خورئ څکئ، هغه کې ممانعت نشته، خو د بلال اذان به د دې خبرې علامت و چې اوس د تهجد اخر وخت او اوس تاسو لکه خپل دغه وکئ، لکه روژه بندېدو ول بندوبست وکئ، خوراک مراک ختم کوئ. بیا به چې ابن ام مکتوم کله اذان شروع کوو نو هغه اذان به هله شروع کوو چې کله به سپېدې وچاودلې د هغه نه پس ته به د اذان کوو. نو مقصد د سپېدې چاودل دي. ما په دا چې کوم مسائل د روزانه لکه زه خپل فیسبوک پیج باندې د رمضان د مسائل اپلوډ کوم، هغه کې د کراچۍ نه ماته خلکو لیکلي دي چې بای مونږ خو دلته شاید چې نه چا د سپېدو پته شته او نه چاته پته لګي چې صبح صادق څه دی، نو مونږ څه وکړو. نو هغې ته ما دغه ولیکل چې بای ته په خپله باندې ټایم ټیبل وګوره او ته وخت معلوم که چې صبح صادق کوم وخت دی، نو ته ګړۍ خپله صحیح ساته په ټایم باندې او د هغې نه اول روژه ماتوه. اذان ته انتظار مه کوه چې اذان کله کېږي او څه ټیم کېږي، ولې چې لکه ما وړاندې زمانې کې یادېږي چې مونږ والد صاحب الله دې هغه ته زندګي ورکړي، الله دې صحت ورکړي، هغه به په روژه کې باقاعده 2-3 ځل بهر ته وتو سارا ته چې د سپېدو وخت چې کوم دی هغه وګوري او هغه تحقیق وکړي. نو بیا به یو 10 ورځې مطلب دی چې ټایمینګ ایډجسټمنټ اسان و، هغه نه پس ته بیا دی په نیمه شپه په روژه کې ووتو چې نن به بیا مونږ سپېدې ګورو، ولې چې ښار کې دننه خو پته نه لګېده، او دی به بهر ته ووتو نو هلته به هغه سپېدو وخت چې کوم دی هغه یې وکتو. خو نن سبا خو شکر دی آلات دي، نن سبا خو ټایم ټیبل مونږ سره شته، نن سبا دا څیزونه آسان دي. نو دا دی چې د سحر اذان نه اول، اذان نه د سپېدو چاودو نه اول روژې بندول دا ضروري دي. سحر اذان سره کار نشته. سفر حواله سره تاسو مخکې پروګرامونو کې هم ذکر کړل، مختصر راته دا بیا هم وایي چې سفر دوران کې روژه مطلب اهتمام ساتل پکار دي که نه دي؟ په سفر کې دا دی چې سفر 2 قسمه دی، یو دا سفر دی چې هغه کې تکلیف ته مشقت دی، یو هغه سفر دی چې هغه کې تکلیف او مشقت نشته. مسافر د ځان ته وګوري په خپله چې دی که روژه ساتلی شي او تکلیف نه وي ورته، نو خدای پاک وایي چې روژه په سفر کې وساتې، دا ښه خبره ده. خو که مسافر په خپله باندې په ځان پوهېږي چې یاره زه به تنګېږم او زه روژه نشم ساتلی، نو بیا الله پاک هغه ته اجازت ورکړی دی، نو بیا د روژه نه ساتي، او چې کله دی یعنې روژې میاشت پوره شي د هغه نه پس دی کله مقیمي وخت ورسره بیا به دې روژو قضا راوړي. خو دې کې یو نکته بله ده، دا ده چې یو مسافر که روژه نه ساتي د هغې مطلب دا نه دی چې د علی الاعلان یا د خلکو مخکې خوراک څښاک کوي. یو روژه نه ساتل دی، یو د رمضان مبارک د میاشتې احترام دی. مسافر به د رمضان د میاشتې احترام ساتي. دوم مسله دا چې مسافر کله خپل کور ته راځي د سفر نه، نو هغه چې بهر ته خوراک څښاک کوي روژه نه خیر دی، خو چې کله د خپل کور ته ورسېدو هغه نه پس دته خوراک څښاک به اجازت نشته. بیا که دی ماسپښین رالو که مازدیګر رالو نو تر ماښامه پورې به دی خوله بنده ساتي، ولې چې دی اوس مقیم شو. نو د روژې آداب په ده باندې بیا لازم دي، د لپاره بیا خوراک څښاک نه په پټه جایز دی او نه په ښکاره باندې. نو مسافر چې کور ته راځي نو اول د خپل کار پوره کوي، په لاره هله د کور ته راځي. ډېره مننه. دې نه علاوه روژې حوالې سره مطلب څه بعض داسې دغه دي چې هغه که نوی نوم نه کېږي، لکه اوس یو داسې زنانه چې حامله ده او یا داسې چې بچی دی او سره هغه بچي ته پی ورکوي، نو دی دپاره څه حکم دی د روژې چې دی به روژه؟ اولو خو خبره دا ده چې ګوره یو د دین مسله ده، نو دین مسله کې مطلب دی چې دین مسله ولې مناسبه نه ده چې سړی لکه او افسوس دا دی هغه بیانې دوک خبره ده چې زمونږ زنانه د دین نه ډېرې ناواقفې دي. نو ما خو بلکې دا خیال و چې 2-3 پروګرام به صرف چې زنانه او کوم مسایلي هغې باندې چې د روژې او د لمانځه او دا د دین خبره ده، په دې کې نه د شرم خبره شته چې یو شی الله پاک په قرآن کې ذکر دی، یو شی رسول الله وسلم بیانوي، یو شی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې نه زنانه ځي تپوس کوي او د حدیثو کتابونو کې لیکلي دي. نو دې کې هېڅ د بیادبي او د دغه خبره نشته، بلکې دا فرض دی او دا ضروري دی چې بنیادي مسایل سړی زده کړي. کوم چې تاسو سوال وکړو چې کومې ښځې لکه یعنې حامله ښځه د بچی په نس دی، نو هغې دپاره د شریعت حکم دا دی چې به د خپل ډاکټر نه تپوس وکړي چې زه روژې ساتمه که نه.
چې هغې ته ډاکټر ووایي چې نه ته په داسې پوزیشن کې چې ته به روژې نه ساتې نو هغه د روژې نه ساتي او چې کله مطلب دی چې بچی پیدا شي د خیره سره هغه نه پس ته بیا به چې څونه روژې خوړلي د هغې روژو به قضا راوړي. که چېرته ډاکټر نشته لکه فرض کا دور دراز دیهاتونه دي یا علاقې دي لکه مونږ پښتانه خو دلته چې کوم امارات کې دلته خو باقاعده چیک اپ دپاره ځي او باقاعده یو سیسټمیټک طریقه ده خو مونږ طرف ته خو دا نه وي او کلو کې دا نه وي نو هلته زنانه به خپل ځان ته وګوري که چاته دا کمزوري محسوسوي یا دته دا فیل کېږي چې یاره زما بچی به خراب شي یا به زما صحت خراب شي یا مشران چې کوم بوډۍ زنانه یې هغه ورته ووایي چې یاره ته روژه مه ساته تاره د خوراک او طاقت ضرورت دی نو بیا هم هغې ته اجازت شته چې هغه د روژه نه ساتي او د دې روژو به دی وروسته بیا قضا کوي چې کله صحتمنه شي او روغه شي. دوم مسله چې کوم دی لکه یو زنانه د مور د چې هغه سره ماشوم بچی د هغه له پی ورکوي هغې باره کې هم دغه مسله ده چې زنانه به خپل ځان ته وګوري که چېرته دې په صحت اثر پرېوځي یا د بچی په صحت اثر پرېوځي یا د بچی په خوراک اثر پرېوځي لکه مور چې کله خوراک کوي نو هغه کې پی وي او چې کله دی خوراک نه کوي نو دی کې پی نه وي نو که چېرته په دې باندې اثر پرېوځي د روژې سره نو بیا د شریعت حکم دا دی چې نه هغه ماشوم اهم دی هغه ماشوم ضرورت دی ولې چې هغه به څه کوي او روژې وروسته بیا وساتي نو هغه زنانه چې هغه بچي ته پی ورکوي هغې ته هم شریعت دا اختیار ورکړی دی چې ته که چېرته کمزوري محسوسوې یا د بچی خوراک کې فرق راځي یا بچی باندې اثر پرېوځي نو بیا روژه مه ساته او چې کله بچی د خیره سره پی ونه پرېږدي د هغه نه پس ته به د روژو قضا راوړي. مفتی صاحب د پرفیوم لګولو یا مهندي لګول دي زنانه لګوي نو د دې لپاره څه حکم دی چې پرفیوم لکه اوس د روژې حالت کې سپری دی لګای یا بعض زنانه دي مهندي لګوي که نه نو د دې څه د عطر باره کې خو مسله دا ده چې هر هغه خوشبو چې په نظر نه راځي لکه سپری چې ولګې نو خوشبو تا ته محسوسېږي خو په نظر نه راځي عطر دی ولګول نو خوشبو تا ته محسوسېږي یا ګل دی واخیستو خوشبو تا ته محسوسېږي خو په نظر باندې څه نه راځي نو دې سره روژه نه خرابېږي نه مکروه کېږي نه ماتېږي. البته خوشبویي کې هغه خوشبویي چې په نظر راځي لکه اګربتۍ ده یا بخور دی یا عود دی یا لبان دی دا چې په اور باندې انګار باندې کېدی او د هغې لوګی تا پورې رارسي دا نه چې فرض کړه لرې پروت دی او لوګی تا ته نه رارسي چې هغه لوګی تا ته رارسي او تا هغه لوګی لکه جان بوجھ کې هغه اخلی په پوزو باندې نو هغې سر روژه ماتېږي هغه سر روژه خرابېږي. مفتی صاحب زموږ سره یو ډاکټر صاحب هم د صحت حوالې جی قدرمندو کتونکو یو ځل بیا هرکله ویمه تاسو ګورئ د پشمني خصوصي خپرونه او زما یقین دی چې د رمضان مبارک حوالې سره چې کوم معلومات تاسو ته مفتی صاحب درکوي ځینې به تاسو ډېر معلومات ترلاسه کوئ. مفتی صاحب د بریک نه مخکې کوم تاسو سوال ته جواب تاسو راکړو خدای سره یو تړلی سوال بلو چې یاره ډېر خلک وخت پاس کوي او روژه لنډوي نو وایي چې یاره فلم ګورم چې په دې وخت پاس شي نه ته یو شی پکې تاسو پرېښود چې خوب کوي یا فلم خوب پکې بالکل ځکه زیات ټول ورځ ودم وي که نه خوب خو ښه خبره ده ولې چې خوب خو که سړی وده وي نو د غیبت نه سړی په امن وي د بدنظري نه په امن وي غلط سوچ نه په امن وي خو چې د لمونځونو وخت پکې خراب نه شي د لمونځ په خپل ټایم باندې وکړي او یو د لمونځونو وخت هم او بل دا چې تا کومه خپله ډیوټي ده او کومه ذمهواري ده ولې چې قرآن پاک کې یا حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فرض لمونځ کوې نو د هغه نه فوراً بعد چې تا باندې کوم بل فرض رالو هغه د حلال روزي تلاش دی نو ستا خپل کاروبار خپل چې کوم روزګار دی هغه فرض دی او هغه چې کوې نو په هغه باندې تعالی اجر میلاویږي ثواب میلاویږي نو خوب ښه خبره د سړی د خوب کې ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق د نفس هم په تا باندې حق دی د سترګو هم په تا باندې حق دی نو پوره خوب کوه خو خوب دپاره خو موږ سره ټول کال دی او خوب دپاره خو موږ سره چې باخستان تراویح وکړي پشمني پورې هم ته خوب کوی شي خبره دا ده چې تا دا وخت قیمتي سوره کو ولې چې روژې میاشت خو دا خو د لوټلو میاشت ده او دا خو به 11 کاله پس ته خدای خبر څوک به ژوندی او څوک به مړي چې بیا موږ ته دا وخت میلاویږي نو خوب بد نه دی لکه زه دا نه یم چې خوب د خلک نه کوي
خو خبره دا ده چې خوب دوره کوه چې کوم تا ته ضرورت دی. او دا خبره غلطه ده چې د ورځې ټوله ورځ ته په خوب تېره کړي او شپې ټوله شپه کرکټ کیلی پشمینی ټیم پورې. او دا خبره غلطه ده چې د ورځې ټوله ورځ ته په خوب تېره کړي او د شپې بیا کښېنې کرم بورډ ته یا هغه بل شی څه ورته وایي هغه بلیر گیم دی یو کرم بورډ دی یو بل څه شی دی هغه او ډېر څیزونه دي نو هغه ته کښېنې بیا ټوله شپه په هغه باندې لګیا نو د شپې خوب نه کولی چې شپه الله پاک د خوب دپاره پیدا کړې ده او ورځ الله پاک د کارونو لپاره پیدا کړې ده. نو ښه خبره دا ده چې سړی په روژې په میاشتې کې د شپې قیام لکه تراویح دي ختم دی یا دلته شکر دی د الله مهرباني ده چې داسې جماعتونه دي چې هغې کې 1 غنټه تراویح داسې دي چې هغې کې 2 غنټې داسې دي چې هغې پشمیني پورې لګیایي نو چې څومره سړی زیات قیام اللیل وکړي او څومره سړی زیات د قرآن پاک تلاوت وکړي ښه خبره ده. دوم سوال چې کوم دی چې فلمونه دي یا یوټیوب دی یا انټرنیټ دی وغیره نو هغه کې به زه دا وایم چې که چېرته یو سټوډنټ دی یا یو کس دی چې هغه ته دې شي ضرورت دی او د علم حاصلولو لپاره د سبق په خاطر باندې یا د سټډي یو حصه ده او د ګوري هغه څیزونه نو بیا ټیک دی بیا خو هغه کې څه شریک اباحت نشته په شرط دی چې په فلم کې دننه فحش ګانا میوزک وغیره دا څیزونه نه وي او چې کوم ایجوکیشن سره ریلیټډ فلمونه دي نو هغه صرف کمنټري هغه یو هسټري په هغه کې دا څیزونه نه هغه کې نه ډانسونه نه په هغه کې ګانې خو چې کله یو فلم داسې فلم دی چې هغه صرف یو فیک دروغ او یو صرف د بل چا موږ پښتو کې ورته څه وایو پیښې ورته وایو که نه د بل چا پیښې کول دی لکه فلم کې خو حقیقت هېڅ نشته فلم کې خدا دی چې یو سړی راشي د بل پیښې کوي د بل نقل اتار کوي نو هغه د بل سړي نقل اتار کوي د هغه وینا د هغه خبرې د هغه ایکټینګ کوي او ته ورته ناست او ته اپریشیټ کوي نو نقل اتار کول دا په خپله یو ګناه ده. بیا په هغه کې ډانس دی بیا په هغه کې د زنانو چې کوم نن سبا خو الله د معافي وکړي چې کوم اورو چې نن سبا خو فحش فلمونه ډېر زیات دي په نسبت روغ فلمونه څوک ګوریم نه چې څومره فحاشي پکې زیات وي نو دا څیزونه چونکې دا غیر شرعي امور دي نو هر هغه شی چې هغه په شریعت کې جایز نه دی که په سکرین ګورې هم حرام دی که په سینما کې ګورې هم حرام دی که په موبایل کې ګورې هم حرام دی که په لیپټاپ کې ګورې هم حرام دی روژه ورسره خرابېږي او روژې خرابولو مطلب دا وي چې د رمضان مبارک کوم ثوابونه چې الله او رسول د هغې وعده کړې ده هغه ثوابونه سړي ته نه میلاویږي لکه دا نه چې دی سره روژه ماته شي روژه ماتېږي نه خو دا دی چې رسول الله صلی فرمایي چې ماښام ته تش بس لوږه او تنده په لاس ورشي د هغې نه پس ته هغه د رمضان المبارک چې کوم ثوابونه دي هغه میلاو نه شو او ثوابونه څومره دي لکه د یوې روژې دوره ثواب دی رسول الله صلی فرمایي چې یو روژه سړی وساتي د هغې دوره ثواب دی چې 15 کاله دا سړی د جهنم نه لکه لرې شي یا د جهنم اور د ده نه لرې کړی شي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی فرمایي چې یو روژه سړی وساتي نو د هغې دوره ثواب دی چې د جهنم او د ده ترمنځ دوره خندق یو دیوال جوړ شي لکه اسمان او مځکه چې دی دوره غټ دیوال مطلب دی چې نه سړی ړنګوی شي نه سړی پارکوی شي او نه سړی نه هغه اور د هغه نه راوتی شي نو دا ثوابونه ټول په دغو څیزونو باندې ختم شي او په دغو څیزونو باندې دا ثوابونه ضایع شي. لہذا یو سړی که ټوله ورځ ته وږی تږی د روژې مقصد هغه صرف دا نه دی چې یو سړی د ټوله ورځ ته وږی تږی بلکې روژه یو عبادت دی او عبادت هغه شي ته وایي چې د الله د حکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې په مطابق وشي چې کله ته روژه د روژې غوندې ونیسې نو بیا رسول الله صلی فرمایي چې للصائم فرحتان روژهدار دپاره 2 خوشحالۍ دي. یو خوشحالي هلته چې کله دی روژه ماتوي نو دلته کوم درته روحاني یو سکون یو سرور یو خوشحالي میلاویږي او دا سړی وایي چې شکر دی یا الله چې نن چې روژه ده چې دا مې پوره کړه. او دوم رسول الله صلی فرمایي چې کله د سړی د قیامت په ورځې به الله سره میلاویږي حساب کتاب ته به ځي نو هلته چې د دې روژې کوم ثواب به دی وویني نو دلته به دته ډېره زیاته خوشحالي میلاو شي او به وایي چې یاره دا ګوره څومره غټ کار مې کړی شکر دی چې ما روژې ساتلې دي.
نو دا خو ظاهره خبر ده چې مؤمن زندگی خو ډیره قیمتي زندگی ده او هر سړی یو ورځ به خامخا مرو آخرت ته به ځو الله ته به زمونږ پیښې کېږي نو ولې نه چې دا دنیا لکه مونږ وایو که نه چې دنیا آخرت کې کھیتی ہے ولې نه چې دغه دنیا کې مونږ هغه عبادتونه هغه څیزونه هغه شیونه حاصل کو آخرت لپاره تیاری وکړو. آخرت لپاره تیاری مختصر دا وجه وخت ختمیږي د افطاري حوالې سره وایي چې یاره چا باندې افطاري وکړي ډېر زیات ثواب دی که په یو کجوره دی ولې نه نو مطلب د ګاونډي مطلب زموږ په ګاونډ کې د یو سړی دی د هغې تپوس کولو یا هغوی ته څه لیږل یا یو مسافر ته افطاري ورکول د دې اهمیت راته مختصر ده ووایي. د رمضان چې کومه میاشت یا روژه دې ته شهر المساوات وایي. شهر المساوات مطلب دا دی چې د یو بل په حال ځان خبرول او د یو بل سره خپل شی شیر کول یا د یو بل مدد کول. نو رسول الله صلی فرمایي چې کوم سړي چاته روژه ماته ورکه هغه سړي روژه ماته کړه نو د هغه سړي د روژې چې څومره ثواب دی د هغې برابر ثواب به الله پاک تا ته هم درکړي او هغه روژهدار ته دا وایي چې بهی ته خفه کېږه مه ستا د ثواب نه به هېڅ نه کمیږي بلکې تا ته به پوره ثواب ملاویږي هغې کې به کمی نه راځي او دې سړي ته به الله پاک پوره ثواب ورکړي. د بعضې علاقو کې داسې وي چې هلته لکه زمونږ ګاونډیان دي نو چې کله هم ته د روژه ماتي مطلب دا نه دی چې خامخا به ته یو سړی غواړي چې هغه سره کجوره نشته هغه سره روژه ماتي څه نشته نه روژه ماتي هر چا ته کوی شي خپل یاران دوستان وغواړه روژه ماتي دپاره خپل ګاونډي ته ورکه خپل جومات کې د امام دی مدرسه د هغه کې طالبان دي حافظان دي په محله کې د غریب سړی دی او دام ضرور نه ده چې ته به خامخا سرې چرګې تکې پلاونه بریاني ورکې نه چې هر څه د وس رسي هغه ورکه. صحابه کرامو لکه دا تپوس وکړه چې یا رسول الله مونږ خو د هر سړي وس نه رسي چې مونږ چا د روژه ماتی ورکړو نو رسول الله صلی فرمایي چې صرف یو ګونډ شودې یعنی یو غړپ شودې یا اوبه خو چاته ورکوی شي که نه دا خو ډېر معمولي شی دی. او بل حدیث کې رسول الله صلی عایشې صدیقې ته وفرمایل چې ولو بشق تمرتین چې تا سره یو کجوره دا یو کجوره نیمه که نیمه هغله ورکه نیمه ته روژه ماته که نیمه هغله ورکه په د نیمې کجورې هم د جهنم نه ته ځان بچ کوی شي خو چې صرف سړی کوي او دې دپاره همت پکار دی نیت پکار دی اراده پکار ده. ډېره مننه مفتي صاحب نن هم تاسو ډېرې ښې خبرې ډېر ښه معلومات زموږ کتونکو ته وکړه ستاسو د راتګ ډېره مننه مفتي صاحب ډېره